بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ستړي مشه په خیر رالی. زه ستاسو قربا ابوبکر صدیق خان او تاسو دا مخال زما د یوټیوب چینل یا د فیسبوک پیج نه تاسو منګه وینئ. قدرمنو نن در سره د بخشالي چې د مردان د سیمې سره تعلق ساتي او د بخشالي دغه ډیر اهم مسایل چې کوم دي سلور مسایل دي په هغې درته د لږه شانته رڼا اچومه او موږ دا هڅه کړې ده چې په دې مسایلو باندې به موږ د انتظامیې سره موږ د لوکل ګورنمنټ سره ایون تر ام پی ای پورې به موږ په دې مسایلو باندې دوی سره خبرې کوو. لومبنۍ مسله چې د بخشالي د ټولو نه اهم او د ټولو نه بنیادي مسله ده هغه زموږ د هسپتال ده. د بده مرغه که زموږ ام ان ای راځي نو چته ورته موږ د هسپتال ته وزټ ور نه پوچوم کې هغوی چې راځي نو اکثر جنازه وي نو راځي. د دې نه علاوه زموږ دویم نمبر د جنکو یعنی د ګرلز د هایر سیکنډري سکول لار چې کوم ده د هغې حالات هم ډېر زیات خراب دي. دې سره دریم نمبر ایشو چې کومه ده موږ سره نو هغه د ټي ایم ای ده. چونکې بخشالي کې مختلف ځایونو نه ټي ایم ای والا خپل ټیکس اخلي خو چونکې د صفایي او د هغوی دغه کار په بخشالي کې کېږي نه. څلورم نمبر مسله د نوجوانانو سره ریلیټډ ده او دغه مسله سپورټس کمپلیکس خو خیر موږ خوب کې هم نشو لیدی خو چونکې پلی ګراونډ هم تر اوسه پورې دغه کلاړیانو ته شته نه چې ډېر نامور کلاړیان چې کوم وي نو هغوی د دغه پریکټس او د سهولیاتو نه ورکولو په وجه باندې هغوی ډېر شاته پاتې کېږي. واپس راځم د تفصیل سره د بي ایچ یو یعنی آر ایچ سی. څنګه چې تاسو ته پته ده ملک نه بلکې ټوله دنیا وبا ګیره کړې ده او مختلف ځایونو کې چونکې ما یو آرټیکل لیکلی هغې کې ما یو ډیټ ورکړی چې په یو کې لومبنۍ خاتون ته تقریبا 8 دسمبر 2020 کې هلته هغې ته دغه د کووډ ویکسین لګېدلی او بیا تقریبا 2021 کې څه ډیټ و چې په پاکستان کې دغه ویکسین سټارټ شوی د کووډ 19 خلاف. خو د بده مرغه لا تر اوسه پورې په بخشالي کې دغه د بخشالي چې کوم بیسک هیلث یونټ دی بي ایچ یو نو چونکې هغې کې لا تر اوسه پورې دغه سهولیت زموږ د بخشالي خلکو ته ورکړی شوی نه دی. نو موږ د انتظامیې ته دا ریکویسټ کوو خپل لوکل ګورنمنټ ته کوو چې دا امتیازي سلوک ته موږ سره بند کړی شي. دویم نمبر پوینټ هم په دې کې دا دی چې زموږ د آر ایچ سی بلډینګ تقریبا څه نیمه پورې شوی دی او په هغې باندې کار سټاپ دی. ما چې کله متعلقه کسانو سره چونکې خپل ام پی ای نه مې دا یو سوال کړی چې دغه باندې تاسو کارونه سټاپ کړي یا د پی ټي آی چې کوم د بخشالي صدر د رشید خان په دې ورسره ما ډېرې ډیپ او سنجیده خبرې کړې وي نو ډېره زر د انشاءالله کوشش کوو چې دغه د آر ایچ سی دغه مسله د خپل کلي یعنی د بخشالي د عوامو دپاره حل شي نو هغوی ته به دا ډېر غټ د سهولت خبره راشي. دویم نمبر پوینټ موږ سره و چې د سکول لاره دې کې 3 پوینټونه دي. یو خو د سکول لاره انتهایي خرابه ده خو بله که موږ وګورو زموږ په معاشره کې چې یو ماشومه سکول ته ځي زموږ د معاشرې یعنی د بخشالي زیاتتر خلک چې کوم دي نو هغه فسمانده دي نه بیروکراسي ده پکې داسې غټه نه پکې داسې غټ بزنس شته داسې نارمل خلک دي پکې نو هغوی چې کله خپلې ماشومې ته 20 یا 30 روپۍ ورکړي او هغه ته بشخالي چوک نه هغې سکول ته ځي نو هغه دا سوچ کوي چې دا زه په رکشه کې ورکړم او که په دې باندې زه په بریک کې هلته څه واخلم نو که موجوده حکومت مخې ته موږ دا پوینټ راولو که چېرته دوی ته د یو بس یا د یو گاډي انتظام وشو نو دا به ډېره زیاته ښه شي چونکې سکول د بخشالي نه اوټ دی او فاصله ده نو دغه ماشومان چې کله فیاده ځي نو هم ورته مسلې چې په رکشه کې ځي نو دومره هغوی سره فاینانشل ریسورسز نه وي نو مهرباني دې وکړی شي دغه د سکول لاره او دې سره دې دغه سکول د ماشومانو ته یو گاډی هم ورکړی شي. دغه سره که موږ د ډیګري کالج خبرې وکړو نو زموږ په ډیګري کالج کې عموما بلډینګ هم ښکلی دی سټاف اکثر کمې وي نور بلډینګ او چیرز او هر یو څیز ښه برابر دی خو چونکې د سټاف کمې وي. بله دا که موږ وګورو نو بخشالي ډیګري کالج ته ډېر د لرې لرې ځایونو نه طالب علمان راځي لکه پلو ډېری سپینکۍ تر د چارغولۍ پورې یا دغه شانته د ساول ډېره پورې
د مردان نه ورته ایون چې راځي نو که چېرته دوی ته هم یو ګاډی ورکړی شي بلکې ور نه کړی شي موږ دا مطالبه کوو او زه خپله دغه کالج به حیثیت یو سټوډنټ د موجوده حکومت نه دا دعوه کوم چې موږ ته کم از کم د یو بس تنظیم وکړی شي. دریم نمبر خبره د ټي ایم ای صفایي. دا خو به تاسو ته پته چې په بخشالي کې یو مشهوره میله هم دا حکومت د هغې نه چې کوم ټیکس هغه اخلي په بخشالي کې چې کومه اډه ده نو د هغې نه هم اخلي. ایون نن سبا چې کوم مارکیټونه جوړېږي نو چې دا هم تاسو ته پته ټي ایم ای والا د هغوی نه خپل چارجز په بخشالي کې اخلي. خو چې کله د نن نه تقریبا کال نه مخکې ډي سی عابد وزیر کوم میټینګ کړی نو دا خبره ورته موږ وړاندې راوستې وه چې صاحب په بخشالي کې ټي ایم ای والا ولې نه راځي اخر وجه څه ده. نو دغه د ټي ایم ای د بده مرغه زموږ د بخشالي چې کوم سیاسي کسان دي نو هغوی هم هغه مسله چیړي چې کوم کې هغوی خپل سیاست چمکاویږي د غریبو او د کلي دغه متفقه یعنی د ټولو خلکو دغه اکثریت چې کومې مسلې دي نو هغوی ډېر نه چیړي. واپس راځم د ټي ایم ای د خبرې ته که د بشخالي بازار کې موږ وګورو نو دې سایډ ته هم یو غټه نالې ده او هغه سایډ ته هم د تقریبا چې دا خوړ ته پرېوتي دي خو د دغې لاندې څه پلونه دي څه ټایم کې ملکه یاس هم دغه ځای راکنستی او تقریبا چې هغه هم په خپل یو کوشش کړو ډېر زر دا میاشت نیمه کې دننه په شکل راتلونکي دی بیا به تاسو ته د بشخالي سپیشلی د ماموتیانو چمیات متصب بابا دغه حالات به تاسو ته معلوم شي چې اوبه د نالو په ځای به بیا زموږ په کوڅو کې بهیږي او موږ ته به مسایل نو د ټي ایم ای والا پسې دغه زور لګول پکار دي. دې کې به زه خپل اے سی ګلنواز صاحب ته هم دا یو ریکویسټ وکړم چې سر پلیز تاسو دې کې زموږ د بشخالي د عوامو دپاره کوپریشن وکړئ چونکې په لاکډاون کې خو تاسو راځئ او مختلف دکانونه جرمانه کوئ یا عام هم تاسو بخشالي ته راځئ او د هغوی دکانداران جرمانه کوئ نو کاینډلی تاسو دا کار خو موږ ته وکړئ او د ټي ایم ای په دې ایشو کې موږ سره هیلپ وکړئ. بل یو پوینټ به پکې زه د دې صفایي په حواله خپلو دکاندارانو ته ووایم چې اکثر سهار څوک راځي او دکان صفا کوي نو اګن انډر سپاټ دغه نالې ته ولي نو خامخا دغه به بندېږي. څلورم او اخري پوینټ چې ما سره دی دغه د فلی ګراونډ دی. قدرمنو ډېر زموږ چې چېرته هم پروګرامي هر یو راځي او دا خبره کوي چې د کوم ځای ګراونډ آباد نو دغه ځای هسپتال ویراني دا خبره اکثر موږ ته زموږ دا سیاسي کسان کوي خو چونکې دوی په دغه پریکټیکلي عمل کوي نه. په بخشالي کې یو ګراونډ شته په زبیر ډیری کې خو د هغې لاره د تلو قابله نه ده او دې نوجوانانو سره د مازدیګر کې دومره لږ غونته ټایم چې دوی هلته ځي او ګیم کوي او بیا راځي نو دوی ته ډېره زیاته ګرانه ده. نو که کوشش وشي په د بخشالي کې دننه چرته د نوجوانانو ته یو د کرکټ یا یو پلی ګراونډ که هغوی پکې کرکټ کوي که فټبال کوي که هر څه کوي او دغه هغوی ته ورکړي شي نو دا به ډېره ښه خبره وشي. قدرمنو دا موږ سره دغه څلور پوینټس چې ما په تاسو سره ډېرې تفصیلي خبرې وکړې اوس به ورکړئ اجازت ابوبکر صدیق.